نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورہ بقرہ اول پارا درویشتم نمبر آیات نازمون نوے درس دے وَإِن كُنتُمْ كِيَيْتَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكِّي مما دهغ کتابنا نزلنا چرالی گلی دے منگا على عبدنا فبند زمنگا فأتوا بسورة نرات للکیف یو سورت سرا من مثله فمثل ددی قرآن یا فمثل ددی بند زمونگا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ روب علی خپل مشران او خپل معبودان ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی پدې داوا کې چې دا کتاب د الله د جانب نه دی او العیاذ بالله دا د نبی علیہ السلام د ځان جوړ کړي آیات مبارکه کې د الله د حبیب په صفاتو کې عبد ذکر کو د نبی علیہ السلام په صفاتو کې دا یو لوی صفت ده اگر اسخ هر څوک وایي چې مونږ د الله بندگان یو خو چې رب کریم چاته وایي چې دا مې بنده ده نو کمال دا ده عرش والوی علی عبدنا دا د عبد صفت قران کې په خاص مقاماتو کې راځي دا صفت په خاص مقاماتو کې راځي لکه سورۃ الاسراء اول آیات کې چون کې د اسراء او لوی معجزه د معراج التموي سبحان الذي اسرى بعبده او سورۃ نجم لسم آیات کې وایي فأوحى إلى عبده ما أوحى خاص مقامات کی یادئی سورہ جن کی رازی نلسم آیات وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا د سورہ الحجر اخر کی وئی واعبد ربك حتى ياتيك اليقين علماء لیکلی دا عبد ماخوذ د تعبدنا دی کې د تذلل معنا پرتدا سمرچ سو کلا تا جزئی دمر دا غلوی مقام دے
نو خپل پیغمبر ته عبد ویلی اگر دا قاعده ده چې څنګه نکره په سیاق د نفي کې پکې عموم راځي نو په سیاق د شرط کې چې نکره واقع شي دي کې عموم وي دلته بصورت نکره او د ان کنتم دین شرطیه په سیاق کې دا د دې کې عموم د کوړو کې صورت وی او کلوي صورت وی فاتو بصورت او پرون مورید دیو چې جمهور علما وایي چې د مثله ضمیر قران تراجه ده بعض اهل علم وایي چې ضمیر نبی علیہ السلام تراجه ده د مثله او د شهداءکم نه مراد د دوی امدادیان دي اعوانکم ونصراءکم امام فرا معنا کړی شهداءکم الہتکم اخفل مشران دارو بلای په عربو کې د فصاحت یو چرچا وا و استاسو چې څومره ژوندۍ مشران دي او فصاحت او بلاغت کې غي ناس کوي ری ولای او اے مشرکانو دا خپل خدایان ممرا ولای دا من دون لفظ دې کې اول راغې من دون الله اے من غیره دا دون نقیز د فوق ده نو فوق بروالی ته وای دون خکتوالی ته وای نو دا دون معنا علما کوي الحقیر الخسیس بعض مفسرین وای د دې نفعل نه د مشتق شوه او بعض وای نه د دې نه مشتق د دانا یدونو دونن ندون په معنا د کتوالی راځي وردینا بالترتیب مطالبه شوی د مشرکانو نه او دا چې بالترتیب دی عاجز کړي اول د کفارو نه مطالبه او چې تاسو وای دا قران پیغمبر د ځانه جوړ کړي نو زتا سن د قران غونتی یو کتاب راړای نو چې دین عاجز شول نو ورته یو له سورتونه جوړ کړي نو چې دا غین عاجز شول وای یو سورت خو جوړ کړي کنه نو چې یو سورت نه معاجز شول بیا ورته یو خبره د قران غونتی جوړ کړي نو په ترتیب د دای هغه کمزوري ذکر کړي لکه وګورئ سورہ بنی اسرائیل کې دینه مطالبه ده چې د قران غونتی کتاب به جوړوي بلسمه پارا کې وګورئ سورہ بنی اسرائیل آیات دې اتیایم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل حبیب و فرمائل ان اجتمعت الانس کچر راجم شد انسانان والجن و پیریان اخپل آیاتون راڑوائی بل سره بده چیڑی دزان بل کارنو باسی کم سره کبل آیاتون ریده بیو دروم خواه تماشا درس نمو جوڑوائی پریگی دیگی سره پخ بیا موزم بل لکوائی کنا اغلوی تکی نظر نموزو کما اروجیم را روانی نیا اوسه خلکو سره خبر او کوي بس هغه به نیسی او بیغمه ناشتي دا چې تاسو چلایات راړوي د سره نقصان کوي چې دې چل زده نه کی
خپل کړهولې پرې دی چې خپل سوکي قل ان اجتمعت الانس فرمایا کراجم شي انسانان والجن پیریان على ان ياتوا پدې خبر چې دی راتللو کی بمثل هذا القران فمثل دې قران لا ياتون بمثله راتل نشکول فمثل دې قران ولو كان بعضهم اگر کشی بازد دوینا لبعض ظهیرا د پار د باز امدادیان او دغه شان مطالبه وګورئ سوره قصص کې دا شلم پارکی سوره قصص رازی او داغی آیات مبارک وګورئ او کم پنځوستم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل حبیب ورتو فرمایا چې تاسو قران نه منئ او تورات نه مخړوي فاتو بکتاب رات لکای په یو کتاب سرا من عند الله چې د الله د طرف نه هو اهدا منهما او غډیر د هدایت وی د دې دواړو نا اتبعه نزب ور پسې روان شم ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی نګور اول مطالبه د قران غنتی د کتاب جوړولو نو چې د دین عاجز شول سوره هود کې ورته وایي یو لس سورتونه جوړ کړي سوره هود ګورئ دولسم پارکی آیات رازی دیار لسم نمبر وایزه چې قران غونتی کتاب نشي جوړولې یو لس سورتونه جوړ کړي ام یقولون افتراه بلکې وای دی چې دا کتاب نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي دي قل فاتوا بعشر سور مثله او فرمایا روړی یو لس سورتنا په مثل د دې قران زئی چې قران غونتی کتاب نشي جوړولې نو یو لس سورتنا راړی عدل تم علماء لیکلي لس یا مطلقاً یا مخکې لس سورتنا تیر شوی سوره هود یو لسم نه وردینا مخکې لس سورتنا تیر شول سوره فاتحه بقره ال عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه یونس لس سورتنا تیر شول فاتوا بعشر سور مثله رات لولو کای په یو لس سورتونو سره په مثل د دې وګوره سورتونو نو شیخ رحمت الله علیه درس کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر نور الله مرقده دای درس کې بعد طالبانو دا د یو سل سوار د سورتونو نمونه په یاد کړ ها بھائی تاسو کې چاله یاد دي ها بھائی ها دای کې ویل پته چې به سوره هود را او نغله بیا د جداد سوره یونس نه رسو ده او د سوره یوسف نه مخ کې ده دام د درس یو طریقه چې سو کوي بھائی د تاسو ته حافظ میتام د سوچت نکو ها بھائی حافظ لمه چې ګوټوي خو صورت ولا یاد نه یا بھائی
حافظان در کې څوک دی لاس اوچت کوي ها اوس به حافظان دی یاري لاس اوچت کوي یو دوا ادري وای دای تاسو سورته نو نه دی یاد ترتیب وار چې په یو ځای وایي فاتو بعشر سور مثله راتللو کئی پیولس سورت نسرا پمثل دی قرآن مفتریات چد زان نجوڑ کڑی شویوی ودعو او روبلی مشرکانو من استطعتم هر غسوک چستاسو وسو طاقت من دون اللہ ما سواد اللہ نا ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی چې دا قرآن پیغمبر علیہ السلام د ځان جوړ کړي او ان کنتم صادقین انه من کلام محمد علیہ الصلات والسلام د جواب د شرط دی کې محذوف دی یا ان کنتم صادقین ان ذالک مختلق کتا سرشتنی ای چې دا د ځان نه جوړ کړي شوی کتاب دی نو کله چې یو لسو سورتونو نه معجز شول نو ګور دې کې ورته وای یو د سوره یونس آیات ځان سرولي کوي د سوره یونس آیات لیکي اتم دیرشم وای فاتو بسوره من مثله زید قرآن غنفی و سورت رانئی نو دا ترتیبوار دا غی عاجزی ذکر کئی نو چکل دی یو سورت نم عاجز شول نو سور تور کی ورتوئی دا قرآن غنفی و خبر روڑئی وشتم پارکی سور تور رازی او د سوره تور آیات وګورئ سلور دیرشم نمبر وشتم پارکی سوره تور رازی داغی آیات وګورئ سلورم دیرشم نمبر فلیاتو بحدیث مثله ان کانوا صادقین دیرشم کی ویم یقولون تقوله بلکہ دا مشرکان وای تقوله چې دا کتاب دی پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړ کړي بل لا یؤمنون بلکہ دی ایمان نساتی فلیاتو بحدیث مثله رات للیو کی پیو خبر سره په مثل د قران اې د قران یو خبره چې څنګه د اعجاز او فصاحت او بلاغت نه ډکرا یو خبره د داسې وروړي ان کانوا صادقین کچری وی د رښتینی وګوره دا سی کتاب دې چې د دې مقابله نه ټول کافر عاجز دي ځکه تاسو له حکم دیر شمه پارک وراشي وانه لحسرة على الكافرين او دا غي دو ترجمه دي ادا قران با آخرت کې افسوس شي پکافرو لا سن بمروړي ارمان بکای چې کاش دا کتاب مو منلې اواز علماء وی دا دنیاوی حال ذکر کئی دا قرآن دنیا کی افسوس دے پکافرو ایک دے اسلام میرا مقابلہ کی خود کتاب اللہ مقابلہ نشکولے دیر خلق کوشش کرے زانو نے کڑولی خدا سے خبری د قرآن مقابلہ کی جوڑی کڑی چور پور خپل کافر خندا کڑی د مسیلمۃ الکذاب او د عمرو ابن العاص رضی الله عنه په منځ کې دوستی وا کله چې د په حالت د کفر کې وو نو عمرو ابن العاص رضی الله عنه ور سره یو شپه و د مسیلمۃ الکذاب سره دا ورته چې راتلی
په پیغمبر علیه السلام سنازل شو ناورته سوره عصر و یو مختصر سورت خډیر جامع سورت اګور کافر وای جامع سورت ته عام ته متاثر دی اگر چې ایمان اعلان نه راوړي ناغت دی ولې په ما باندې وحی نازل شوی څه شي نو ساره کتا کو سوچ کو نو عربي غونته جوړه کا عربي علماء ذکر کړي نو بیا عمرو ابن العاص رضی الله عنه ته څنګه زماده دی قران بارکه سوي نا ورته وی والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب ادا یو کافر لوی دغه ایمان وی قسم په الله تعالی غو پته دروژه وی زه خو دې پیژنم کله نور خلق دې دوکه کړي تا ځان څخه خبرې جوړې کی او دې ته د قران نوميخه د قران د مقابلین ټول دنیا صدا عاجز ده اوسم ډېر خلکو کوشش کړي یو ځل بکی کیو سکسان رال ای موي دا قران سم نه ده سم قران وای د موږ امام غایب وړه بھائی دلته عالم اور د قران هموم جوړ کړي خو د شرم یې چاله خیر د جرا پورې په ماشومان مخاندي ډېر خلکو کوشش کړي خو چاله خول ذکر نشي وای ماشومان برا پورې سکي ادا زموږ د پیغمبر په ټول معجزو کې لوی معجزه ده قران مو مخله پروت ده دا زموږ د پیغمبر یو لوی معجزه ده زموږ د نبی رسول الله په زورګونو معجزې دي بعض علماء تخمینا ویلي چې تقریبا تر 300 پورې دي او اهل علم په کتابونو لیکلي تاسو ګورئ مشکات شریف او دي کتابونو کې باب المعجزات صبر لوی باب ده لوی معجزې زموږ د پیغمبر علیه السلام اې دې نه بلوي معجزه سوا مشرکان وي موږ ته سنخه وخیا د سوال لسم سپګمای وا او د الله حبيب ورته اشاره وکا نو سپګمای دو ټوکړې شو الله وی اقتربت الساعه وانشق القمر سپګمای دو ټوکړې شو دارنګ د الله د حبيب معجزو کې د معراج او د اسراء معجزه ده په لک سات کې الله خپل پیغمبر د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بوتلو او دا غزين اسمانونو توخي جوړو مختلفو پیغمبرانو سره ملاقاتونه او کل جنتونه او کتل جهنمونه او کتل او ایدا په دومره لک سات کې شوی امام روح المانی ذکر کړي د کمی بسترې نه چې نبی عليه السلام پاسېدل او ملائکه را پاسول او د معراج د پاره چې واپس راغې د خوب گرمایش پکې لا غشانو ورته بشران او کله سره پاسي او د سماته لا چې ته وړو کې او د سماته بیا راځي بیا بستر یې خشوي کړي بستر لا د خوب ګرمه و چې د الله حبيب واپس راغې اپتلو کې یو څنګه سړی لګېدلی نو چې واپس راغی هغه شپ خوځیدا دمر لک سات کې د مسجد حرام نه د الله حبیب مسجد اقصی ته لاړ دی او دا غزين سفر د معراج شروع شوه خو په دې دمر لوی معجزو کې د ټولو نه لوی معجزه قران دی دا دمر لوی کتاب مخله پروت ته شکر ادا کوي دې په لګوري دا یو لوی معجزې لګوري یو لوی معجزه اوري او یو لوی معجزه زدکوي اجل علماء یو عجیب خبره ذکر کړي وای هر پیغمبر چې وفات شو هغه معجزات باغ سره لاړل لکه د موسی علی السلام امسا کو وسوي خمار به نه جوړې دي دا داوی پلاسو کې تی الله سو کولو د عیسی علی السلام معجزات وای زموږ د نبی علیہ السلام د طلوع د وفات نه پسم دای د قران معجزه ننم ژوند دی دا هغه وخت کې وفاتو بسوره من مثله اننم د قران اعلان دی او تر قیامت ټول کافر لوی کتا سوای چې دا د الله کلام او کتاب نه دی او د بند جوړ شوی خبرې دي نو زئی ټول میدان تروزي سرد دې دمرا اسبابنا
فاتو بسورۃ من مثله دا معجزه تر قیامت پورې دا کچریای تاسو پشک د هغه کتابنا نزلنا علی عبدنا چرالی گلی دے مون پخپل بندا اگونا دا سے دی کتاب دے حفاظت وعدہ چاغستے اور سرد سنت دے حفاظت وعدہ چاغستے آپ نے اللہ بلا شکرہ اے کفار ویلی بعض کافرو کم دا سیوی چیز خبری دے انصاف وی وی مسلمانانو د خپل پیغمبر د سنت د حفاظت د پاره د زورګونو لکونو خلقو تاریخ په دماغو کې جمع کړي اسماء الرجال یو لوی علم دی دا دی علماء ته په دماغ چې دا سړی په دې ملک یو دومره سفر یې کړی وي او چې پکې نقصان وي د دروغ ویلو دا احادیث قبول نه دي په زورګونو لکونو رجال د امت پسینو کې د هغه تاریخ او احوال پراته دي د خپل نبی یوي خبره د حفاظت لپاره امام بخاری رحمت الله علیه تاریخ کبیر لیکله د سپوږمۍ پرانا کې په مدینه منوره کې سو جلد کتاب ده او دغه وخت کې عمر هم ډېر لغون دی هغه کې لیکلي دا راوی دی د کمزه پیدا شوه او کمزه وفات شوه څومره علمی سفر دي څومره مشایخ دي څومره شاګردان دي او کارا دې ک کوټه دې حافظه تر اخره پورې سنبال وکنا اخر کې خراب شوه وا دا ټول په یاد لیکلي او دا نه انتظام نو د سپمای د شپې په رڼا کې په مدینه منوره کې لیکلي کفار دې قائل دي دا کتاب ورته د حفاظت د چا په لاسو کې وانه ماشومان دي خبره نو ورزي او دې شپاره قران یې سکره د دې هر شی محفوظ دي تاسو قاری حذیفه صاحب سره وګورئ دیو قاری تیر دي نو په غوګونو کو د قرای سبعو کې چې کوم متواتر دي خو استحلب به غلط سبق نشوي شوندو نه معلومولو په غوګونو نه اورېدو کوم بالکل سم کوړو اوسم په اسوام سره مشهور دی تاسو مفسرین هم وایي نو په غوګونو کوړ دی خو طالب چې علماء خلاو نو ټکه ته غلط نشوي شوندو حرکت نه به معلوم کې چې دی غلط وي دا د قران سره تو ګور دا موږ مسکه ټول غافل یو او که غلطي وکړه نو دا هر چا دماغو کې او ټکوشي ماشوم موي غلطي وي لوی موي غلطي وي دا د کتاب معجزه کني مسکی زمو خیال نه څوک دکان څوک بازار څوک سکه څوک پکې سکارو نه کوي او که غلطي رااله سمدستي دماغو کې او ټکولې دیو جنا رمضان کې موږ ولوي چې لکه ټول په فتح نه ورکوي یو قسم مقرر کړي ځکه بیا ټول صفونو کو فتح ملاوي دا د دې کتاب معجزه ننم ګوره دنیا څومره د فتنو نه ډکلا خو ننم امت په لکونو سکه چې په کروڑونو تعداد سره د قران حافظان په زنانو کې حافظان دي په ماشومانو کې حافظان دي وَإِن كُنتُمْ كَيْتَاسُ فِي رَيْبٍ فَشَكٍّ مشهور خبره ده بر صغیر باندې چې د برتانی انګريزان را نو پزورګونو علماء شهیدان کړ کتب خانه اوس وزول او دریابونو ته وګرځولې اوس وردا سي علماء دي چې کتابونه شته وجود نشته هغه کفار ضایع کړی ابن حبان د افغانستان یو عالم نزونګه بچی دی باندې لیکل کوي دا ورته ملاو دي چې ابن حبان دا د افغانستان عالم د جرح او تعدیل امام دی څومره کتابونه دي خو صرف یو کتاب موجود دی دا نور کتابونه دینه معلوم دي چې شاګردانو دا غي ذکر کړي نوې هندستان کې
انګريز د ریړې ډکه کړي و د قران شریفونو نه چې سمندر ته ورغورځي چې دا ځای کی مقصد دا و چې دا ختم شي و یو عالم روان دی وړو کې بچي ګوته نیولې او یې قتل چې ریړه د قران شریفونو نه ډکه دا و ځای کوي نا انګريز ته ویل ګوته کې دنه تاسو کا د قران سمندر له ورځه خو د پسینه کې پروت دي شیرو نه به کم په لپوزه دا به د سینو نه کم په ځای کې دا کتاب سینو کې محفوظ دی په خوانو کتابونو کې لیکلیو یو امت را روان دی انا جیلهم فی صدورهم دا غي قران بدای په سینو کې پروت وي وان کنتم کیتا سفیر بن پشک مما نزلنا علی عبدنا د هغه کتاب نا چراله گل دې مونږ په خپل بندا فاتو نذیرات للکی بصورت فیو صورت سرا اتاسو اوردل بصورت نکرا نو سوره بقره ته شامل نو سوره کوثر او سوره عصر تم شامل زید سوره کوثر غنتی او د سوره عصر غنتی او سورت جوړ کئ ودعو روبلی شهداکم خپل خدایان او خپل مشران من دون الله سوا د الله نا ان کنتم صادقین اے جواب د شرط محذوب کتا سو رشتنی چې دا د الله کلام نه دی بلکې رسول الله علیه السلام د ځان جوړ کړي فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَدَاسِ نَشَيْ كُولَ وَلَن تَفْعَلُوا او حقیقت هم داد چې هرگز تاسو داسې کول نشئ د چې ګور مقابله نشئ کول او د الله کتاب د مقابله ناجز نو دا تسلیم کوي چې دا د بند کلام نه دی دا د الله کلام دی ول عزت کوي فتقوا النار التي نزانون بچ کوي دور اغنا وقودها الناس چې خشاک دا غید پار خلق دی والحجارة وكاني أعدت للكافرين او داور تیار کړه شوی د پاره د کافرو ای وای کدا څه نشي کوله او حقیقت هم دار تر قیامت کدا ټول د قران دشمنان را جمع شي نو د دې غونتی او خبر او صورت وروړې نشي نو اول ځان اور ته غرزوي ځان بچ کئ دوراغنه چې خشا کې خلق دې الناس کې الف لام د عهد مراد ته کافر مشرکان دي الناس کې الف لام د عهد مراد ته کافران او مشرکان دي اے اور حقیقت کې د چا د پاره جوړ دے د کافرو د پاره مومن لنه جوړ او کدل ک بی ادبیو کا نو یو سور مدبه د ادب د پاره وردن نکای چې دا تاوري د بی ادبی کول یو په ایمان دی او بیا د داغه سره کبایر او صغائر کول او کانی اے کانو سو گناہ کړي چې دای په اور کې سوځيږي نو کانو له سزا نه ده بلکې دا کانی بد کافر د پاره سزا وي یو قول دا ده چې ول حجارتون مراد حجارت الکبریت الاسود د ګوګړو تور کانی دي د ګوګړو خو پیژنې کړه ها دا ډبای تیلې چې ولې کې دي سر کې دا ګوګړ لګولې کړ دله چې ور سي بس لمبکی ګیرس اوس دیو پیژنه ها بھائی د ګوګړو کہانی وای او پدې کې د نورو کانو په نسبت وای 15 انواع د عذاب دي لانها تزيد على جميع الاحجار
بخمسه انواع من العذاب د ګوګړو کاڼي الکبریت الاسود دا په دې نورو کانو باندې 15 قسمه درجه د دې عذاب سیوا ده اوبای 15 شمیره چې بیره لویل شي سرعت الاتقاد بلیږي ضربس یو لمبشي پړکره نتن الرائحه بدبوئی ډیر ده ګوګړو کې بدبوئی وي او کثرت الدخان لګې پکې ډیر ده او سلورم شدت الالتصاق بالابدان د بدن سرون خلی کتی راکاږي اتل لیکيږي نه او پنځم قوت حرها اذا حمیت چې ګرم شنو به ډیر زیات ګرم واله دي سوچ وای نو 15 درجه د دینو رکانو نسیوا ده نو کانو نه مراد د ګګونو کانی دي بلکې اهل علم لیکلي وای هر د zarar شی په اور کی وی هر د zarar شی بسوي په اور کی وای اغه شی له zarar ني دای په پتاګای هاوای اور والا په سکای هر د zarar شی په اور کی لکه اور کی بلړه مانان وی خواب الله دا سی پیدا کړی چې په اور نسوځي دی اور والا ول بد عذاب سبب وي اور کې مماران وي نو اهل علم وی کل موذن فی النار هر ضرر رسول کې شی په اور کې وي دا سی اهل علم لیکلي یاد کانو نه مراد دې کې هغه کانی دي چې مشرکان او بت خپل خدایان او معبودان او بوتان جوړول او هغه کانو کې خیر غنلو هغه کې شفا غنلا لکه خلق د بیماری د پاره د قبر او د ولی د شهید کانی په بدن راکاږي نو وای کانو نه مراد د دوی هغه معبودان دي وګوره توجه کوي سزا دو قسمه وي ویسه اوبای یو ته جسمانی وای بل ته روحانی وای نو الناس کې د دې جسمانی سزا ذکر کا چې د کفار او بدن به اور کې سوځي اول حجاره کې ذهن اغا سزای ذهنی ده روحانی د چې ورته خدای او معبود وي اوب ورسره اور کې او وجد هغه د دنیا کې کافر مسلمانانو ته دو قسم ضرر رسي یو جسمانی وجنیه ټکایه هر قسمه سزا ور کوي او د دې د ذهن د خپکولو د پاره د قران او د پیغمبر او دین پورې ګستاخی کوي د دې دنیا کې مسلمانانو ته جسمانی او روحانی سزاګانې جمع کړي الله به ورته جمع کړي چې د ست خدای او معبود وي دا به ورسره اور کی وي نو علماء لیکلي وی وهناك يتم لهم نوعان من العذاب روحاني وجسمي د جسم او د روح دواړه سزاګانې به جمع کیږي ځکه مشرک چې ست خدای وي او ست حاجت روا وي او ست مشکل کوشاوي نو دابم ورسره اور کی چې د روحاني سزا ملاوي شي لکه ګورې سوره انبیاء ولسما فارکی سوره انبیاء رازی او آیات ګورې دوکم سلم نمبر د سوره انبیاء آیات انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون واللسم پارک سورۃ الانبیاء رازی آیات دے دوکم سل 98 نمبر انکم بیشک تاسو مشرکانو
وما تعبدون من دون الله او هر غسوک ما کی عموم دے کو قلاوی کا غیر او قلاوی دا جمهور ائمه اللغت قول وما او غسوک کاغا د عقل والو ندی ک بی عقل دی تعبدون چتا سورت عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نا حسب جهنم دا خشاک د جهنم دے انتم لها واردون تاسو بدی توردن کی گئی ادي کی ګور باز خلق زد په مخکړي نو ما نه صرف بوتا نخلي دل تحلیل ملکلی شرور سیغو وېدا آیات چې کفار واوریدو دایو موږ پیغمبر ته جواب ورکاو دای ذهن کې مداو چې ما کې عموم ده او قلا او غیر او قلا دواړه دي وېدا که زموږ د بوتا نور تزي نو دا خلق دی عیسی علی السلام عبادت هم کوي نو العیاذ بالله کاغذی زموږ د املاټ شي کنه دا د کفار الزامی جواب وګور کفارم د مان سوا غستل نو قران راغه چې ډېر اولیاء دي ډېر پیغمبران دي خلق عبادت کوي نو دغه پیغمبران اولیاء د اور ته بنزي دی بد اور نلریوي ان غرایات 101 کی وای ان الذين سبقت لهم من الحسنى بیشک هغه کسان چړوان دي تیر شوی د داوی د فارز مونږ د طرفنا الحسنا حکم او فیصله د جنت اولئک عنها مبعدون دغه نیکان اولیاء پیغمبران عنها د جهنمنا مبعدون لریکړی شوی بوي نو کانو نه مراد غکانی دي چې دورته معبود وي دورته جترواوي دورته مشکل کشاوي وګوره دوه قسمه سزاګانې ورترا جمع کی اعدت للکافرین تیار کړي شوی د داور د کافرو د پارا ورته کې څو مسلې د کول پکار دي اسانه اوم د تفسیر نو باندې جل راړه بچي اعدت د ماضی صيغه دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې اورم موجود دی او پیدا شوی دی او جنتم سره سباتل فرقه مخ کی تیری شي ای وینا داشته نه غ وخت کې به وجود کې راځي دا د اهل سنت والجماعت مسلک دی او عدت د صيغه د ماضی دا وې د پخوان تیار دی د کافرو د پاره امام قرطبی و نور مفسرین وی فيه دلیل على ما يقوله اهل الحق من ان النار موجوده مخلوقه خلافا للمبتدعه في قولهم انها لم تخلق حتى الان دا هغه مبتدعين خلاف د شی وی اور لا پیدا نه پیدا کیږي بزموږ د مسلمانانو عقیده سره ور خپل اسلام عقیده د کول غواړي زموږ عقیده د جنتونه موجود دي او اورم سره اورم موجود دي مسلم شریف یو حدیث دی چې دلته علماو دې د پاره ذکر کړي لکه څنګه قران وای چې جهنم د مخ کې نه تیار دی نو د الله د حبیب حدیث مبارکه وای چې جهنم سره موجود دی ابو هريره رضی الله عنه وای موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اسمع وجبتن یو आवाज واورید نبی رسول الله تدرون ما هذا تاسو لپاره دا د څه आवाज قال قلنا الله ورسوله اعلم وای مونږ وی الله او د الله رسول خپويږي الله او د الله رسول خپويږي قال هذا حجر ودا یو کانو رمی به فی النار
مز 70 خریفا دا یو کان اور تور غرزول شوی او یا کال مخکی الله مو دې ساتي دومره سخت کند او یا کال پس هغه ویختو او دا 70 په عربی کې د تکثیر د پاره راځي دینه که سونه کال مراشین اصل مسله دا سره دا د تحدید د پاره نه راځي بلکې لفظ 70 د تکثیر د پاره په کلام د عربو کې راځي ویدایو کانیو او یا کال مخکد جهنم د غاړ نور غرزول شویو ناغور کې کته روانو وسوی اختو رسیدو نګور جهنم موجود ده ادي په لګوري وای لون تاسو ګورئ لون دی روغ د لاس نیولې کنا موږ نه جنت کتلې نه اور کتلې خو سید العالمین په خپل سترګو مبارکو کتلیو پښپې د معراج کې وردن نشو جهنم یو کتو جنت یو کتو او د الله حبیب چې صلات کسوف کول نور تندر نیولو نور تندر نیولو نو نبی رحم السلام مسکولو نو د الله حبیب په مسکې دا سلا سوګت کو شیرانی ول بیا په مسکې د خپل مصلین رستو شو او د لومبني صف دې زیل راغی نو چې سلام یو ګرځول نو صحابه ورته وي چې قربان نن خدا سو داسې سحرکات وکړ چې مخ کې مو مسکې نو کړی وې دا چې چړوان نشم جنت د دې دیوار سره الله راوستو نو ما چې داغه نعمتونو تو کتل لاس می وګت کو چې د انګورو یو غنچکرا والم او کراغسته می ونو تر قیامت به تاسو خوړې او خلاصې دې بنا ځکه د جنت میوه چې روشو کې نو تابل را شو کولی دي چې داغه په ځای به بل راغلي جنت شیخ خلاصي کینا لا مقطوعه ولا ممنوعه د قران فیصله ده وی بیا میرا نړو ایمان بالغیب مسله ختم دا او چې مو کتم چې د خپل زین استاسو دې سفتر عالم نو الله دی دیوار ته اور او جهنم را وستو اپاغه کې می د الله حبیب قسمه قسم سيزونه وکړل یو بوډا او په خوا عربو کې اے الله دې موږ تاسو ټول د غلا نو ساتي باندې ورته چې طالبي طالبانو نغلا کوي ته طالب غریب سره سوي خو یو سل روپۍ وروړي چې په هغه په کرایي نو غلا پکار نه طالب ته سلکه بعض زنانو کې داسي وي چې بس نور طالبات کشه ایلو مند نو بس به پستر ګونو ګوري نو په خوا زمانہ کې یو سړیو د حاجیانو نه غلا کولا سبه کول یو ګدام سه جوړ کړي وا او هغه له یو طرف لکوګو اکوک طرف به راخ کو دا بل لاسو کې ونیولو نه کې به حاجیانو سامانون خطو نو که حاجی ورته بابا دا سکے نو د ورته یاره بشه ما خو خیال نو امسا کې ون خطو اګه په یو پوی نشو نو پټ وکته نو د الله حبیب فرمای دا امسا خاوند او بوډا مې وکړو د جهنم په اور کې چې د حاجیانو نغلاګانې وکولې او غزنانه به وکړه چې پښوی تړلې و او داغه د خوراک کا غم نکولو نه پرانسته چې غزان تخپل غم کړي وای په اور کې مې وکتا اور سوزولا او هغه پښو د مخ او د سینې نورته غخره شکولې نګور د الله حبیب جهنمم کتلې او جنتم کتلې دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې جنت او جهنم دواړه سړي موجود دي دغه مردا چې جنت کمزه کې دي او جهنم کمزه کې نه وای نو پځه کې د اهل علم سره یو کې اتفاق دی او بل کې اختلاف دی ناغه باندې خلک چې سړی ځان پوي کی اوای یو حدیث دی د مسند احمد ور په دې باندې اتفاق دی چې جنت د و مسمان د پاسره سره
وفي السماء رزقكم وما توعدون. ادا بدر لافظ سے وہ ہدایات کم صورت کے لئے وایا وفي السماء رزقكم وما توعدون. اور حافظ الله ډیر پته نه لګی تا له لګی دا کم ځای کې ها وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله و یسمان کستا سور رزق دے او دا لکم جنت وعده چی کیږي دام د اسمان کې جنت د و مسمان د پاسه دے او عرش د رحمان دا غي چھت دے. عرش د رحمان سره اور کم ځای کې دے. امام ابو حنیفه رحم الله باز علماء په موضوع النار کې توقف کړي. و یو حدیث راغله مسند احمد حدیث ته هرقل كتب الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. نبی علیہ السلام ته خط ولېګلو انك دعوتني الى جنة ارضها السماوات والارض. تاسو زرا بللم جنت تا چې دا غي پلنواله د اسمانونو زمکو مرده فاین النار. الله حبیب نه هرقل تفوز دا اور قبضه کړي. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم سبحان الله فاين الليل اذا جاء النهار. وہی پاکی دا الله دې ته وہی جواب على اسلوب الحکیم. وہی پاکی دا الله لرا دا شپکم دې چې رازرانه دې په لګولو سره تک شپه دا نشپا سشوا نو ایتاله کې شپې زه معلوم نه نو دا معنا نه کوي چې شپه نشتا. د حدیث دو معناګانې علماء وکړي. وای کوم ځای کې وي شپه چې کله رز راشي. ابن کثیر وای د حدیث دو معناګانې دي. یو دا چې انه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل اذا جاء النهار. وې دې نه دا نه لازميږي چې راز رااله اموږ له شپې زین نه معلوم چې شپه بغنی وینا ته کې یو شی ته پیژنې نه بغنی دي تعالی یو شی معلوم نه دی لوګنی هغه وجود بني. اځه معنا دا دا د دې طرف نه چې ورځ رڼا کا نو دی بل طرف لا شپدا نو چې کله جنت په اعلی علیین کې ده نو والنار فی اسفل سافلین. ها جنت لو مسمان د پاسه ده په اعلی علیین کې جنت ده نو داغي بالمقابل جانب تسره والنار فی اسفل السافلین. ابن کثیر دا حدیث ذکر کړي. علامۃ الشام وای تاسو لموي دا تفسیر ځان له پیدا کوي. شیخ احمد شاکر وای د علم حدیث د تحقیق بنیادی خه د ابن کثیر تلخیص کړي. دینوم د عمدۃ التفسیر عن الحافظ ابن کثیر. د دې په سلور سلو اختما سلور سوا سوار لسمه صفحه کې وای دا حدیث ذکر کړي. د دې وای دا حدیث سندن ثابت ده. دا حدیث سندن سره ثابت ده. دی وای هو جزء من حدیث طویل واسناده لا باس به تفرد به احمد. ابي ارسطو الحديث ذکر کړي. ناوي حدیث دغه موقوف دی و اسناده صحیح. نو حدیث سندن ثابت دی. نو ګره د دې حدیث د دې دویمه ترجمه مطابق د اور زیب سره معلوم دی چې اسفل السافلین دی. اعدت للکافرین داور تیار کړي شوی د فارد کافرو اې د کفارو د فار الله تیار کړي. وبشر الذين امنوا د قران طرز بیان دار
چې چرته د وعید او د جهنم د عذاب ذکر کی نور سره بشارت ذکر کئ وبشر الذين اوزر خوش خبری ورکا هغه کسانو ته امنو چې ایمان وروړي او موصوف دي په صفت د ایمان شرعي وعملوا الصالحات وعملوا کړي دي نیک ان لهم جنات دا چې بشک دوی د پار جنتون دي دا سي جنتون تجري چروان بي بهيږي وا من تحتها الانهار لاندې دونو او د باغات دا غینا او لاندې د بنگلو دا غینا نهرنا داغی دلان دی باغونه د باغونو دلان دی بنهرونه روانوي عدالت اهل الملک لکرستو وایو دنیا کې او بیا په لختی کې رواني یا ورته مونږ په پونه جوړ کړي وای د جنت او بو ته ونه د پیپ ضرورت وي او نه د لختی ضرورت وي اوبه ته چې اشاره کوي کنه دا نه چلته په پونه والا راولي اب یا شپس به د وګوي ته کوم اشاره دی وکړو ستا په اشاره به وبر راځي بغیر د لختی او د پیپ نه د بنگلو د لان دی با نهرونه روان وی امام بغوی وی رحمه الله وی انهار الجنه تجري في غیر احدود وای د جنت نهرونه بزي خدا به لختی مختی په پونو مې پونو له ضرورت نشتا معلم التنزيل کی وای او ګور من تحت هل انهار لاندې د باغات او د بنگلونو وسوي نهرونه بای انهار جمع دا د نهرن او دا نهر ته نهر زکوي لساعته وضيائه اے فراخي او هغه پړکیږي د دینا نهار ماخوذ ده د نهر نسم ماخوذ ده نو نهار ته نهر رز ترز زکوي روخانوي كلما رزقوا منها کله چې برزق ورکړې شي دی جنتیانو ته منها د دې جنتونو نا من ثمرتن دمیونا رزقا خوراک قالوا نو دا جنتیان بوای هذا الذي دا هو غمی ویدی رزقنا من قبلو چراکړی شوی مونږ ته د دین مخکی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا رو بڑے شیدئی تدا متشابہن یو شانتی پرنگ کی او جدا جدا پخن کی وَلَهُمْ عَوْدِ دِي جَنَّتِيَانُ دَفَارَ فِيهَا پَدِي جَنَّتُنُ کی ازواج متطهرة بیبیان بئی پاکی کڑی شوی وهم فیها خالدون وی بدئی پدی کی ہمیشہ اللهم اجعلنا منهم وردت وی زیر ورک حبیب ایمان والو تا حبیب زیر ورکاو نیکو اعمال والو تا علماء لیکلي بشارت او تبشیر دی ته وای دا سی یو خبر ورکول چې داغي اثرات سرګن شي په دې بشره باندې بشره وای دي ظاهري ستا د خوشحالي اثرات په مخ کې معلومیږي کنه د خفقان اثرات هم په مخ کې معلومیږي اگر قران کې کله بشارت د عذاب سره مرাজি والله دې مفسرین او زموږ د مشایخ قبرونه د نور نډک کیدی وی غالب دار چې په سرور او خوشحالی کې مقید بالخير وي المبشر به
او کله غیر مقید وي په خوشحالي کې چې بشارت ذکر کوي نو کله هغه خوشحالي سره مقید وي کله غیر مقید وي ولا يستعمل في الغم والشر الا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به اپا غم او شر کی چې بشارت استعمالیږي نو دا بخامخا مقید وي او هغه کم شر زیر چې ورکړي شي اب منصوص وي او دا غي مختلف مثالونه علما او قران کې ذکر څه پوښوي به په خبره ها ته څه پوښوي ها ته خو دې را خو دې کله بس کړی د شریک ته او ترجمه تعالی نه درځي غرور به ځکه کنه یقینو که چې تاسو دې درس سم نه شروع کړو نو تاسو تر اخره پورې لیکل نه ځکه کړی بس کوا ارزي خو کوا اوای سو پوښوي بھائی ها استعمال د بشارت او سرور کې څنګه ای چې پوښوي به بچا کله ورته خوشحالي کې سرور د جنت زیره ورکړي نو دې کې کله مقید وی کله غیر مقید وی کله وی وبشرهم بعذاب الیم ور په شر او غم کې زیره ورکړي ولته بعذاب الیم سره مقید کو کني کو ور وبشر الصابرین خوشحالي کې وی صبرنا کو لزیره ورکا خدای نه دی ویلي چې څه شی کپوی نشوي په خبره باندې دلته وای وبشر الذين امنوا ان لهم جنات مقيده وبشر الصابرين کې غیر مقید ده د المبشر به ذکر نشتا نو دا د هغه د استعمال یو فرق علماء ذکر کو لکه وګورئ تاسو سورہ عمران یو اجتماعات الته بشارت ذکر کړي د پیغام او مصیبت کې نو مقید ده یو اجتماعات وګورئ د سوره آل عمران ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم وای بشکا کسان یکفرون بیاات الله چې انکار کوي د الله د آیاتونو او یقتلون النبیین او وجن پیغمبران پنا حق ويقتلون الذين وجن کسان یامرون بالقسط چې حکم کوي په عدل او انصاف او توحید من الناس د خلقنا او دی وجنی فبشرهم دې کې بشارت په غم او مصیبت کې وګوره مقید ګرځولې بعذاب الیم سوره توبه وګورئ آیات سلور دیر شمل سم پارکی په غم او دارنګ پریشانای کې لفظ بشارت ذکر کړي خو مقید دې سلور دیر شمایات کې وای وګدایات ته فبشرهم بعذاب علیم د سوره توبه آیات وګد اخري جملې له وګورئ فبشرهم زیر ورکدویتا چې دا کوم خلق مال به ورکړي خو زکات نه ورکړي او د خلق مال او ایمان لوټي زیر ول ورکا بعذاب علیم فعذاب دردناک سرا سورہ انشقاق دا پدیر شم پارک رازی اگے کې مګورئ تاسو آیات راغلې ده سورہ انشقاق وګورئ التم دغشان ذکر کړی دي وګورئ آیات مبارک داغي صلیرشتم فبشرهم بعذاب علیم
زیر ولا ورک فازاب دردناک. اور دې سره د لفظ بشارت ذکر کوي تحققا د دې د سپکوالي د وجنا ذکر کوي. وګوره په سرور او خوشحالي کې بکلا بشارت مقید وی کله بغیر مقید وی او په غم کې مقید ذکر کوي. وبشر الذين آمنوا زیر ورکا حبیبا ها کسانو ته چې مؤمنان دي ایمان وروړي. وګوره امنو کې دې خبرې پرتی دي ها کدا سو کوئی چې امنو کې ټول قران پروت دی نو رښتیا وایي که دروغ وایي بھائی. امنو لفظ کې ټول قران پروت دی. وعمل الصالحات وعملوا کړي دي نیک. دا صالحات جمع د صالحتن او صالحتن تانیث د صالحن او صالحن اسم فاعل دی او د دې ضد راځي فساد. یو فاسد عمل دی یو درست عمل دی. امام روح المانی وی ور اعمال سره د صالحات قید قران کې لګای. د صالحات څه وی ما سوغه الشرع وحسنه. نیک عمل غیله وی چې شریعت جائز کړي دی او وی چې دا خیسته دی. کم عمل باندې چې د سنت مهر نی لګیدل ناغه نیک نشي کېده. نیک عمل باغی چې د الله د حبیب د سنت سره مطابق دی. دی وجنه کوشش کوي هر خبره کې په سنت عمل کوي. کله دې شپې ته کال کارو کو خود چا تجربه نه اوای. د خلکو د تجربو په ځای باندې سره دی وجنه اهل علم لګري توجه مله وای که صحیح پیرانم دي خو چې تو ول لاړ شي نو طالب هغه وظیفه در کوي چې هغه سره جوړ کړي سنت طریقه در نه پاتې شو. طالب دمر وظیفه در کړي چې نور خاطه پوری بېل هغه وظیفه پوره کوي او د سنت در نس شوي. دیو جن وظیفه په خوا پیغمبر در کړي او ټول له اجازه تم کړي وای. امت لوي دي ساری بداوي ما خام بداوي اج کور نه روزي دا بوي چې وردن نکيږي دا بوي. نو نیکان پیرانم وظیفه چې ورکې نو الفاظ سم وي او سنت څه شو سنت پسې پاتې شو. بس یې هغه بیا دې را یادې تبای. کوشش کوي هر عمل کې د سنت طریقې پچ سنت دې اپاغه عمل کې دې تنیک اعمال وای او دې ته عبادت او بندګی وای. یو مسله علما ذکر کړي ور یو د جواز مسله ده. پیغمبر چې سکړي قول فعل تقریر دې ته عبادت وای. دا خلکو باج خبره د جواز مرتبه کی واغه عبادت مرتبه کی دي. تعبد او بندګيري په پاغه کارونو ادا کی کم چې د الله د حبيب اقوال دي افعال دي د تقریر دي په خبره هو پويږي کنه. یو د جواز مرتبه ده یو صدا اله کدی په لګورای مثال تاسو پرونی چې مثال ذکر دی وای مساله څه لیکي. د الله حبيب تقریبا سمرا حدیثو کې ویلي چې په ما په دې الفاظو درود وایي. ډېر عالمانو په خپل عربی ژبه کې چې الفاظ صحیح دي درود جوړ کړي. نو کله تا کتاب راغسته وای فلانی مولانا صاحب د درود کتاب لیکلی نو تا دغه الفاظ وی او چې شریعت سره ټکراو نشته نو جایز دي. خو تعبد خود پیغمبر په الفاظو حاصلېږي کنه. کدا سے امام جوړ کله غم عبادت ته او تام جوړ کله نو به شریعت خو بیا څه شو د پیغمبر دراتلو مقصد پاتې نشو. کپوی نه شوي په خبرو سم د پیغمبر په الفاظو ته عبادت کې اما چې درله جوړ کړي دا د جواز مرتبه ده. بشرط دي چې الفاظ سوي
صحیح وي نو سم خوښ دی چې په صاحب درود باندې پاغه الفاظ درود وي چې ځان ته انتخاب کړي یا که یو عالم دین د ځانه جوړ کړي کم خوښ دی خبره دا په صاحب درود باندې درود وای او پاغه الفاظو چې کوم غي مونږ ته په صحیح سند سره خولې دي نو کوشش دا کوي چې سوي دیو جن کو باز خلکو د ساره د ماقام اذکار ورنو یو بچی سره ماو قتل تاسو سره وګچا سره دا وګورو پتل د میز یو پرچا غونتی باز کسانو ځان سره وي د سبا او د غاز کا سګوره د ملک خلکو جوړ کړي پس خبرو دره دلیل نشته تاسو ګورئ هغه کتاب مونږ لیکلې هغه سره موازنه وکړي اې کې باقاعده حواله را د سار او د ماقام اذکار چې کوم د پیغمبر دي نو شدا کې په دې تعبد حاصلېږي او کچاوېلی چې ساری ودا کې هغه پیغمبر نه دی ویلي نو پاګې ځان سره مستره کوي کنه ځان په سم کوي ځان په مستره کوي د خپل خبره تحقیق کوي خبره پیغمبر ته رسوي چې وای دا ځکم لګیم ځان کړو دا زما د پیغمبر نه ثابته ده کنه نو نیک اعمال زما عزت مند دي ته وای چې شریعت داغه حکم کړي عدالت د عامل الصالحات د مثال په تور اهل علم څکړه ذکر حموم ده خو هغه تفسیر کړي په یو مخصوص سردا د مثال په تور ده په هغه د تفسیر اصول ذکرو کړه لکه دې کې د بعض صحابو نه منقول دي وای وعمل الصالحات اخلصوا الاعمال اعمال خالص د الله د پاره کوي چا د وعمل الصالحات معنا کړي اقام الصلوات المفروضات فرض منزونه کوي امام بغوی په معالم التنزیل کې وای ويعمل بني کیږي چې سلور سيزونه یې پکې ها بھائی سو سيزونه یې پکې کدي سلور کې کمې نو عمل لیک نه ده یو العلم دویم والنیه دریم والصبر او سلورم الاخلاص العمل الصالح الذي فيه اربعه اشياء او دا د معاذ رضی الله عنه نے قول نقل کړي امام بغوی په معالم التنزیل کې عمل بني کیږي ال چې سلور سيزونه یو علم ده تاسو د قران او سنت علم ده او تا دا عمل په قران یا په سنتو کې معلوم کړي بیا دې ورته نیت سم ده سمای نیت ورته سره نیت ورته سم ده او بیا صبر ده د عمل پادا کول صبر کې او سلورم اخلاص ده نو دا سلور اشیاء چې په یو شي کې موجود شي دا غینه باندې عمل جوړيږي اغه نه بس کېږي نیک عمل و جوړيږي اگر وعمل الصالحات اتفکل په ایمان باندې دا لوي چې ګوره عقیده دې درسته ده خودي سره د اعمالو ضرورت وومي ها بھائی دا نه چې ته عقیده مې د ایمان او توحید دا بیا چې سخوخه یغه کوا نتیجه د جنت په دواړو مرتب کړي ایمانم دې او نیک اعمالم دي ایمانم دې او نیک اعمالم دي بلکې علما او دلته لیکلي وای جنت حاصلېږي په ایمان او درجات بملاویږي په نیکو اعمالو ان لهم جنات دا چې بشک دوی د پار جنت ندی تجری چې بهيږي بروان به من تحت الانهار لان دي داغین نهرنا دا جنات جمع د جنتون دا لومبه ځل قران کې راغې ادي جنت ته جنت زکه وای باغ تباغ زکه وای چې د دې باغونو زمکه پټکړی وي په جنتون کې د استتار او د پټوالی معنا ده جنات ته جن زکه وای چې موږ لخکارینا جنین غ بچی ته وای چې د مور په خېټه کې د لا پیدا شوی نه او زغره ته وای جنتنا
زکه پای کې بدن پټ وي د اوس پنه کړو نه به جوړه کا وی وجن الليل چې کله تیار راشي دای د پار جنتون دی اگر دا یو مسله عوام او خواصو کې مشهور ده جنتون اته دي او جنتون سودی سلور دي سودی سو جنتون دي داتی دروازې دي بازی مولا خلق له الله یتواړه جنت در کې چې سلور نور شته نو رقم دې نه ورکه جنتون سودی سلور جنتون دي اته دي دروازې داغي اتري نمونه باز خلک ګور نمونه د جنتونو قران کې ډېر راغلي اب اور په دې د 10 نمبر سی واشي نو دی یو شي ک دی په لګورا داغي شل نمونه شنو په نمونه خوشې نه سی واکي جنتونو سودي سلور دي قران حکیم هم ذکر کړي او محققین علما هم ذکر کړي سورہ رحمان کی وی ولمن خاف مقام ربه جنتان هر هغه څوک کناری نه ده ک زنان ده او چې د رب نه یریږي نو دو جنت ندی اور پسې رسوي ومن دونهما جنتان د دې دوه نه علاوه نور دو جنت ندی ایو کتاب کو مزان ل پیدا نو مسله په مټول حل شي حاد الارواح الى بلاد الافراح علامہ حافظ ابن قیم رحم الله د جنتو مبارک کتاب ده آی کې وس ډیر شه معلومات هوري د سره جوړ دي دا نهرونه څنګه دي حاد الارواح الى بلاد الافراح دا مفصل مدلل کتاب ده د جنتو مبارک هغه کې محافظ ابن قیم وای جنتون سودی بلال قاری رحمه الله مرقات کې وای جنتون سلور دی نو څنګه ګورې ته جوړ نه کیا بھائی او یو سړي سبق ویا نو اشاره خپل وروي بچی سره ذکر وی آو تاسو استادان درلوي د دوه سيزو بدري جوړول شي یو شی کې خو دا صغرا دا او کبرا دا د حدیث او سطح نو بلاری خيارو دواګي غيږي وی دا صغرا کبرا دا حدیث او سطح غزوی نه وی دا کبرا وزو خرمه صغرا تو خر وی حدیث او سطح تاسو ازوی نه بای نو سره حدیث او سطح تاسو له ملاو دي شی وی ته ذکریا سره وی چې یو د لسو کوی سلور د ماشو لغه سلور یواز اختاشول اکب جتا ته جوړه د جنتونه ګورا د په د قران او سنت پرانا کې چې علماء کوم کتابونه لیکلي دي سلور دي ان لهم جنات دا چې د دوی د پار جنتونه دي تجری روان بی من تحت حل انهارو لاندې د باغاتو د بنگلو داغین نهرنا او دا د الله په حکم د جنتیانو په خلب چلیږي هغه له لختی بني په پونه بني دغه شان قدرتی با نهرونه او قران دی او سلور نهرونو حکم کړي سوره محمد کې براشي دوبو نهر بای د پيو بای د غبین بای د شراب بای کلما رزقوا منها من ثمرة هر کله چې رزق به ورکړي شي دوی ته من ثمرة د میونا رزقا دا د رزقو د پار مفعول ثانی دی هر کله چې رزق به ورکړي شي دوی ته د میونا رزقا رزق قالوا ندی بوای دا جنتیان هذا الذي داخو هغمی ویدی رزقنا من قبل چراکڑی شوی مونگتا مخیب اے من قبل نا مراد یا دنیا دا داس مفسرین ہوئی دا خواغنی چی دنیا کی مونگتا ملاوی
ذکر ویل ان لونها یشبه لون ثمار الدنيا دا غی رنگ بد دنیا د میو سره مشابه وی فاذا كلوا وجدوا طعمه غیر ذلك کوچوی خورین خون به جداوی زکوی هذا الذي رزقنا من قبل یا من قبل نہ مراد جنت ته یو اذا خطاسو هغه خادمان له وی وختي ممرونی وی وګوره اول ځل کې به یو خون دی په دویم کې به بلی په دریم کې به سي هر ځل به خون جدا جدا وی خون به جدا جدا وی او دا یو معنا علماء کړي هذا الذي رزقنا من قبل واذا خواغدي رزقنا وعدنا من قبل مونږ سره مخکې دنیا کې وعده کړی شوی وا الله ګور وعده کړی چې زب می در کوم سور سمرایاتونو کې د جنت د میو ذکر دې اوبای تا من قبل کې سو خبرې زده کې ودرېګا تعالی ودرېګا سو خبرې دې بچې زده کې ها سب لګیا دی کنه دې سوچ کې ډېر زی ها بھائی ډېر سوچونه وکړه سوچونه وخت دې ها بھائی ها دې سوچ کې دل تر راځي بدل کړه دې بدل راش نو چک دلته کې ما سره دې کې ځا وګ دې سب ها وای شاګرد وخت کې د موسم کې وګ نه نیوي شنو ما په بي موسو نیو جایز پې کنا ها ابن عباس رضی الله عنهما نبی علیہ السلام په شود له ګس طرف لا دې د وګ نه ونیو اشاله دې خي طرف لراتا خو نه چوده به شو بیا ول وګ تاو کو الله حبیب خو ګدو کو تهجد کو نو چا وو د شنو وګ نه وېسو دله زما وختي راشه خیال له د دې سوچونو وخت لا پاتې دې د اوس نه شروع کا بابای اشه به شه وي ګور اما وی چې بدل ګوز کې ډېر سوچ کې ناشته هلکه ته قرآن راغله یو معنا علماء دا کړي هاذا الذی رزقنا من قبل امام روح المانی او امام بیزاوی وی هذا جزاء الذی افقنا فی الدنيا وَإِذَا خُ بَدْلَ دَاغَا مَالُ دَا رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ چې داغي توفیق را کړ شو موږ ته دنیا کې مخکې وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا رو بڑے شدویتا دامیوی متشابهن یو شانتی په شکل کې او جدا جدا په خون کې جدا جدا په خون کې اې دی په لوري دنیا کې د طاعات او د الله د معرفت یو خون دی وګوره طاعات کې د ټولو مرتبه یو شان دي لکه تفاوت شته او د الله معرفت کې ګوره د ارچا جدا جدا مرتبه ده ته چا د الله سره ډېر معرفت ده اسوک د خدا غنه مرتبه کې لری ده وګوره څومره چې طاعت ډېر ده او څومره معرفت ډېر ده دومره بسوي د اعمال سره مشابه بدلوي د اعمال سره سره لکه سورہ عنکبوت آیات ځان سره ولیکي پنځم پنځوستم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون سچ معامل کړي هغه وسکای دیو جن ګور د کفار اعمال لري هغه یو کافرم دی او ظالمم دی نو داغه به یو سزا یو کافر دی خو کافر دی خو نور ظلم نه دی کړی د امت مسلمه ویلي ندي توي کړی نو دا عذاب بوي خدا غبل کافر نه بکم وی یو مسلمان مزګزار نه او کو زوګ دلو کی مړکی کی چې طالب له ټوکړه ډوډۍ نه اور کړي
او یو داسې دی چې منځونم کوي خیراتونم کوي د دواړو به یو شاته بدلی وای دې کې به فرق وي نو متشابهن یو معنا دا متشابهن منصوب دی بنا بر حال دا غزمیر نه چې کم به کې رو بڑے شي دای تدا پدا سے حال کې متشابهن اے پشکل کې دی او بل سره مشابه بای خو خون کې به جدا جدا وی خون کې به جدا جدا وی عدل سے معنا علماء کړي هغه تم سوچو کوي یا بھائی متشابهن د اعمال سره مشابه وي ابو بکر رضی الله عنه په جنت لذي او الله دې مونږ بوزي نو کدا هغه زمونږ میوي یو شاتي نو فرق پکې څه شو ایمان سره وایي او بھائی صحابه په جنت لذي امو ته ګناهګار به الله په خپل فضل او رحم بوزي نو کدا هغه زمونږ میوي یو شانتي دی بیا یو شانتي بدل شوا دا به د اعمالو د اخلاص د ظاهر او باطن سره برابر وي ادا معنا قران زې په زې کړي او یو اشکال دی په لې د نبی د ټولو پیغمبرانو نه پسلوه مرتبه ده چا ده بھائی د چا ده وی افضل البشر بعد الانبیاء د ټولو پیغمبرانو نه پس غره بشر ابو بکر صدیق رضی الله عنه ده دلته یو لوی اشکال بیبیانه په جنت کې د الله د حبیب سره نو که د بیبیانو هغه مرتبه وی چې کوم د الله د رسول علیه السلام ابوبکر رضی الله عنه له شو او چته شو کنه نو دلته اهل علم جواب کړي وای کم خوان او لذت چې داغه په مشروبات او ماکولاتو کې دي اوب د نور صحابه او صحابيات او غي کې نوي وو به متشابهه لکه وګورئ سوره الدهر التدا معنا دغه شان علماء کړي سوره دهر وګورئ چې هغه تباز قرآن شریفونو کې سورۃ الانسان موي داغي آیات مبارک وګورئ 14 نمبر قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة دا شیشی بید سپینو زرو لوخی بید سپینو زد شیشونا او شیشی بید سپینو زرو قدروها تقدیرا یومانا داوا انداز کړي بیدا پانداز کولو سرا خادمانو لب پتای چې جنتی او بغواړي ادمر ضرورت ده نو چې دې اوس کی نب کمیشي نب سیواشي یو معنا دا قدروها تقدیرا قدروها تقدیرا فجاءت حسب ما قدروا لا مزيد على ذلك پاغي بسې واواله نکړه تاسو ګورئ وای ډېر خوان دی کو خلګو ها چې لګ پورا اکل کله شی مزیدار دی خو ډېر شو اته موړ نو خوان دی ختم شي کنه دا قدروها تقدیرا پاغلوخ کې بدمر مشروبات وی نب کمیږي نب سیوا کیږي او یو معنا علماء دا سکړي قدروها باعمالهم الصالحه انداز کړي به د دې د نیکو عملونو سرا تقدیرا پانداز کولو الله لپاره چې دا جنتی د کوم اعمال مرتبه والده نو مشروبات او ماکولات کې به باغ شان خنوي اباظ مرتبه کې کم وي نو دا مشروبات او ماکولات بلاغه نه کم وي نو متشابهن معنا باندې پوښي رو بڑے شی متشابهن مشابه دا اعمال سراب لکه سوره دهر د آیات په دلیل قدروها تقدیرا ورنام علماء دغه معنا کړی کوم چې مخکوا اوریدا
ولهم فيها ازواج مطهره وی بدر جنتیانو د پاره پدی جنتونو کی بیبیانه مطهره پاک کړي شوی وهم فيها خالدون وی بدای پدی کې همیشه او عجیب کتاب دی ګورم یو سره جمله فعلیه ذکر کا دلالت په حدوث او تجدد باندې وقتن په وقتن به بیوی بدلی او دا ازواج مطهره سره جمله اسمیه ذکر کا هم فیها خالدون سره جمله اسمیه ذکر کا بیبیان بی پاک کړي شوی دینه کمی بیبیان مراد دی الحور العین یا که دنیوی بیبیان نو کوم علماء چې وای دا به دنیوی بیبیان نو دای چې جنت ته وردن نشي الله دای به پاک شي من الحیض والبصاق وسائر اقذار الادمیات د دای به بیا ماهانه بیماری ناراضی دخلي لاړې بني التبا قضاء حاجتنی سمرد کر کی سیزونه چې بنی آدم کړي د دې ټولو نب پاکي امام مجاهد د مطهره معنا کوي لا يبلنا ولا يتغوتنا ولا يلدنا ولا يحزنا ولا يمنين ولا يبسقنا اے د غبیبیان بواړ بول بنی لوی حاجت بنی اولاد بن راړي حیز بنوي او منی بنوي لاړې د پوزي او د خلی تو کانی بنوي متطهراتن پاک کړي شوی وي د هر عیبنا او کمرات الحور العین نا خو پیدایشی پاکی دی کنا اے الحور العین دا دنیوی بیبیان با التفا کې کړي شي د دنیوي عیبونو نه الله دې ټول مسلمانانو سره جنت لبوزي او کدا حور العین وی ناغه پیدایشی پاکی دی ولهم فيها ازواج مطهره او وی بدوی د پار پدې کې بیبیان پاک کړي شوی پاک بیبیان بی او هم فیها خالدون ګور اخر کې مہر پدې خبرو لګولو دنیا کې مکل شامیوي میوي ډېری دي بیبیان هم ډېری دي باغونه هم ډېر دي خو بس نیمګړې ژوند دې ته لاړو بیبیان په ځای پاتې شوي بنگلې او میوي په ځای پاتې شوي وي وهم فیها خالدون دې ټول نعمتونو اخر کې سره ذکر کو چې نعمت خو تامیږي پدې اغه نیمګړې خوشحالي بسکه وهم فیها خالدون وی بدای پدې جنتونو کې همیشه همیشه اللهم اجعلنا منهم ان الله لا يستحي بیشک الله لا يستحي حیا نکید دی خبرنا ایضرب مثلا ما دا چې بیان کیو مثال د مثالونو نا بعودتن کما شوی فما فوقها یاد پاسد دی ماشینا پوڑکوالی کی یاد دینا پکتوالی کی فما فوقها فوق یا پمانا د فمادونها ره یاد دی ماشین کم یاد دی ماشین پورتا فاما الذین آمنوا ورچا کسان دی چې مؤمنان دی فیعلمون دی پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا قران او دا مثال په حق د طرف د رب دوینا واما الذين كفروا ورچا کسان دی چې کافر دی فیقولون ندیوائی ماذا اراد الله د سشی اراده لرلد الله بهذا مثلا پدې سره د مثال بیانولنا یذل به کثیرا گمراه کوي پدې ډېر لرا ويهدي به کثیرا
او هدایت کوي د مثال پزری ډیر وتا وما يضل به الا الفاسقين نو گمراه کوي پدی مگر نا فرمان لرا. اے آیات مبارکہ د نزول وجہ دو علماء ذکر کړي. یو وجہ دادا مخک الله یو دو مثالونه ذکر کړه. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او دویم مثال او کصیب من السماء. دا دواړه مثالونه چې منافقان واوریدل نو دی وی الله اجل واعلى من ان يضرب الامثال. الله خډیر لوی او چد چې الله دې داسې مثالونه بیانوي. الله دې دوی پرد کې دا راولېګو ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا. څوک په پوښوي بھائی دا تفسیر غوره تفسیر دی او زموږ مشایخو دې ته ترجیح ورکړي. او دا د امام مجاهد او د نور سلفنا منقول ابن عباس رضی الله عنهما نا چې دو مثالونه چې منافقان واوریدل نایوي الله ډېر لوی او چد دی. الله څنګه مثالونه بیانای نو الله د آیات دای پرد کې رولې ګلو. یو دویم قول دا دی ادا زموږ مشایخ مرجوح ګرځولې او نور مفسرین دا قول خوښ کړي دي. قران کې الله یو دو مثالونه ذکر کړي او په سوره حج کې تاسو په اصول کې بار بار راوړلو یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. دا پدری او یایم آیات کې در لتیرو او دویم په سوره عنکبوت کې وای مثال دا خلق جما سیوا د الله نه خدایان نیولی نو کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. په مثل د عنکبوت جولاګی دي چې هغه سکړی کور جوړ کړي دي. په تمام کورونو کې د عنکبوت کور سره کمزور دی. عنکبوت خو پیژنې کړه ګور نه د ګرمۍ نه بچ کای نه د سردۍ نه بچ کای که بچ کای داغه پکې یو کار کې اخکار مار پکې کوي راشي بچان باندې نو چا چې ما سیوا د الله نه بل څوک په عبادت او بندګۍ نیولې او مشکل کوشا حاجت روا ولوي هیڅ فائدہ نشي ورکوله. دې په لګورې دکانداري روانه ده نظرانی شکرانی خلق راړي کار روان دي. سپوږی په کار روان دي څوک نظر راړي څوک شکرانه راړي. نور داغه پلاسو کې نه نفشتا او نه نقصان شتا. وای دا دواړه مثالونه چې مشرکان واوریدل د ذباب او د عنکبوت نو يهود او مشرکان او خاندل وی ما یشبه هذا کلام الله. دا خدای الله د کلام سره مشابه نه دی. لیکه خدای عنکبوت د جولاګي او د مچ مثالونه دي. نو الله د آیات رولې ګلو ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا. یو قول مفسرین دا ذکر کړي خو زموږ مشایخ وی دا قول ضعیف دی ځکه سوره حج مدنی دی او سوره عنکبوت مکی دی اختلافا او سوره حج په نزول کې زموږ مشایخ وی یوصل دویم دی دریم دی او سوره بقره په نزول کې سوا نو سوره بقره نزول کې سوا بھائی سوا واتی آیما نو غره قول د آیات په تفسیر کې دغه دی. هغه بزانه بس مراوله وګوره دې کې دا لا یستحی حیا د الله په قران او سنت کې وجودی او سلبی دواړه صفت ده. لکه ګوره وجودی صفت حدیث کې راغله وای ان ربکم حی کریم. استاس رب د حیا خاوند او د سخا خاوند
کله چې یو بنده ورته لاس وغړی نو الله وای ما ته حیا راځي چې دا لاس خالی پرېږم ور چې لاس کله وړوي د دعا لپاره نو دا حدیث مخله کوي چې رب کریم د الله حبیب وای ان ربکم حی استاسو رب د حیا خاوند دی کله چې ورته بنده لاس وغړی نو یستحی من عبده د بنده نه ورته حیا ورزي چې د خالی پرېږم اته وګورئ د باز خلکو دا طریقه ده اوسم دنیا کې دا څه خلک شته چې دا هغه د کور او د اجرې نه مسافرو کې لاړو نه مرګ قبلې خدا نه قبلې وای څنګه زما یو مسافر راغلی او زما د کور نه بوګې شي دا خو د بنده سخا ده د سخا د خاون به څومره سخاوي یا بھائی بنده چې لاس وغړی الله وای دا بنده ایمان دې چې زما رب شتا او دا غسر د ورکول خزانه ډکی دي نو رب وای ک زنور کو ما ته حیا راځي نو دا صفت سلبی مراغله وجودی مراغله ور قران کې لا یستحی سلبی دے اپ حدیث کې ان ربکم حی یستحی من امدی التوجودی دے دلته امام روح المانی وای چې دې کې بعض اهل علم تعویل کې لکه مخکې د مسله الله یستهزئ بهم کثیر شو پرون او بعض تعویل نه کوي امام روح المانی وی وانا الحمد لله منهم لا يقول بالتاويل و اذا په دغه ډله کې چې تعویل نه کوي په کومه ډله کې نو داسې آیاتونه په خپل ظاهر باندې حمل کوي کما یلیق بجه الله حیا نه کوي کما یلیق بشانه او څوک چې تعویل کوي نو هغه وای لا یستحی په معنا د لا یخشا د الله یریږي نه او لا یترک او لا یمتنع معنی دا وګوره قران او سنت کې دا لفظ راغله دا الله رسول نه د دې تعویل منقول نه ده نو صحیح او اسلام لار نه چاړه د سلف صالحین ده مسلم شریف کې بتا سو د حدیث راشي ام سلمہ رضی اللہ عنہا وی جاءت ام سلیم رضی اللہ عنہا راغلی و نبی علیہ السلام ته فقالت یا رسول الله ان الله لا یستحی من الحق الله د حق په بیان کې حیا نه کوي نو آیا زنانا که خوب لیدو احتلام چې وته خوب کې احتلام وشو پدې به غسل کنه وای نو الله حبیب ورته او لکه څنګه سړی خوب لیدو را پاسې او لونواله او مندو نو که زنانا خوب لیدو را پاسې د لونواله وینو پدې بسوي غسل به لازمي وګورئ چې الله حبیب دا هغه سره نو کوچوي ان الله لا یستحی من الحق نو دا د الله وجودی او سلبی صفت ده سلف صالحین په دې کې تعویل نه کوي اعظم ګورا فقه اکبر اصل کې دی په لګورای تمام فقه اکبر دی نور دریو ائمه د امام صاحب تابعی دي فقه اکبر زموږ هغه چې کوم امام طحاوی ذکر کړي نو په زموږ په فقه اکبر کې دا دي چې الله کوم صفات ځان ته ثابت کړي په قران کې او د خپل نبی په جواب مونږ اهل سنت به ورتدا ثابتو کما یلیق بجلاله اکم د ځان نه نفی کړي نو مونږ به سکو نفی دا د سلف صالحین مسلک دی زموږ د مشایخ په دې اسماء او صفاتو کې دغه سلف په سیبو شیخ رحمت الله علیه با د شرع عقیدۃ الطحاوی دمر صفت کولو ادا په خوا کتابونه روز ورچا طالب سرم کتاب ډېر کتابونه د شیخ صاحب مشرانو شاګردانو لیکلي شیخ صاحب به ما ولې چې تاسو سره شرع عقیدۃ الطحاویه و چې کتاب دی لیکلو وی وینا وی دا کتاب دی نه لیکلې تاسو راغله ورسره کتاب لیکلې دا څومره ائمه چې دي په عقایدو کې د چا پسې روان دي د امام ابو حنیفه رحمه الله پسې یا عربو کې ګوره بعضی کلیات وي زموږ دا یو بچی په کلی عقیده کې دی نو دی استاد د عقیدې او خپل کتاب لیکلی
دا استاد وی د جامع په غټ استادانو کې وی دا ائمه ثلاثه په عقایدو کې د چا په روان دي د امام ابو حنیفه رحم الله پسې دا زمونږ ګره د امام سے بقیدم دا په سلفو کې چې الله ځان له ثابت کړي موږ به ورله ثابت هو نو دې کې موږ د لا یستحی لا یخشا او لا یترکو معنا نکو ان الله بیشک الله لا یستحی د دې خبر نه حیا نه کوي ان یضرب مثلا دا چې بیان کیو مثال د مثلا نفس دا ما راغلی دې ته وای مای ابهامیه او دا مای ابهامیه چې د نکری سره پیوشي نو پاغه کې نورم ابهام راولي لکه عرب وی اعطنی کتاب ما تريد اي کتاب کانا وی راک ما ته یو کتاب د کتابونو نو کتاب نکرا او د ما ابهامیه پاغه کې نورم ابهام پیدا کو او دلته وی ايد ربا مفسرین کی ضرب خودی ته وی یو شی بل تراچه خدا ضرب په قران کې په غنو معناګانو راځي دغه کې یضربو د یذکرو د یبینو په معنا ده ان الله لا یستحی ان یضرب ان یبین ان یذکر الله حیا نکیدا چې بیان کی ذکر کی یو مثال د مثالونو نام بعود وطن د دې په دې نسب کې اهل علم غن اقوال ذکر کړي چې دا بعود وطن اولی منسوب دي یو قول دار چې دا ما زائده دا او بعود وطن بدل دي د مثلا نا ما زائده دا او بعود وطن بدل دي د مثلا نا دیم قول دار چې دا ما نکره وا او دام په موضوع النسب کې د بنا بر بدلیت د مثلا نا او بعود وطن نعدد دی ما د پارا دریم قول دار چې دې کې دا بعود وطن منسوب دی علی تقدیر اسقاط الجار حرف جر پکې ساقط شوه ان یضرب مثلا ما بین بعود وطن نو بین حذف کو او سلورم قول دا دی ان یضرب په معنا د یجعلو دی نو یجعلو دو مفعولون غواړي نو دا بعود وطن مفعول ثانی دی دا بعود وطن څه دی مفعول ثانی دی ای یضرب مثلا ما دا چې بیان کیو مثال د مثالونو نام بعود وطن کاغ ماشوی فما فوقها او د ما فوقها په تفسیر کې د مفسرین دو قولونه دي یو معنا دا او فما دونها هغه چې کم وی په وجود کې او پس پکوالی کې د ماشینا او دویم دا د فما فوقها فما هو اکبر منها او اهل الملک لی دا لفظ فوق ابن قتیبه رحم الله وی د ازداد نه ده ازداد د الفاظ لوی چې داغي فزد معنا کې لکه فوق قتلم وی او برلم وی نو لفظ فوق بمعنی دون وهو من الازداد دا د ازداد نه نو د کموا کتوالی پور توالی دواړه معنی کې یا کم د ماشینا اور احادیثو کې د ماشینه د کم مثالم الله حبیب ذکر کړي صحیح حدیث ته تاسو ټول اوري او وایي وی لو ان الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء
کله دنیا قدر او قیمت د الله پنځ د ماشي د وزر عمرموي نو کافر لبه یو ګټو بم د دین نه ور کړي خود ماشي د وزر عمر حیثیت نشتا فما فوقها یا کم د ماشینا فما فوقها یا زیاد د ماشینا او فوق کله فزیاتوالی راځي لکه حدیث کې راغلی امام مسلم یشاق شوکتن فما فوقها الا كتبت له بها درجه نشته مسلمان کا ازغه قدر له مات شو یاد ازوین ورته زیات نقصان ورسېدو نو درجی بلندیږي او گناهونه معاف کیږي د مسلمان په هر تکلیف کې سره په هر تکلیف کې د ګټه ده وګوره کړه چې الله یو مثال ذکر کی فام الذین آمنو هر چې هغه کسان دي چې موصوف دي په صفت د ایمان فیعلمون دی پوهیږي انه ضمیر یاد مثال تراجه دي ابادی وی وقیل للقران خو خبره ده چې مخکې مثال ذکر دی هر چې هغه کسان دي چې موصوف دي په صفت د ایمان فیعلمون ندی پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا مثال په حق د طرف د رب د دوینا ایوی الله مثال ذکر کړي دا الله خبره حق وي دا الله اره خبر زموږ د دنیا او د آخرت د خیر وي واما الذين كفروا ورچا کسان دي چې کافر دي فیقولون ندیوا یو ساجب کتاب ده مومنان سره فیعلمون ذکر کو اکفار سره فیقولون علم تنفی کو مومن ته اغلوی صفت د قران او سنت د علم ثابت کو کافر سره فیعلمون او فیقولون تجدخلی خبری دي ده هر چې هغه خلق دي چې کافر دي نو دی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا د سشیرا دلر الله پدید مثال دلته دی ماذا کیم د علماء غن اقوال دي یو دا چې دا ماذا په موضع الرفع کې د بنا بر ابتدا ما استفهامیه ده په موضع الرفع کې د بنا بر ابتدا او ذا په معنا د الذین ده خبر ده ماذا او بعد وی دا ماذا طول استفهام ده او دا د اراده د فار مفعول له ماذا د سشي اراد الله الله اراده لرلی بهذا مثلا پدی سرد مثالنا گمراه کئی پدی سر ډیر لرا یذل به کثیرا گمراه کئی الله د دې مثال فزری ډیر لرا ويهدي به كثيرا او هدایت کئی د دې فزری ډیر تا وما يدل به الا الفاسقين او نو گمراه کئی پدې مگر فاسقان د فسق دا اول ذل قران کې راغی د فسق معنی لغوی د الخروج من طاعت الله عز وجل د الله د تابعداري نه وتل دیتا فسق وای لکه وای فسق الرطب اذا خرج من قشره میود پوستکی نه روزي نو فسق وای خروج تا ادا بیا دو قسمه ده کله د الله د طاعت نه سړی روزي په کفر سره او کله په ګناه سره څوک چې ګناه کوي دیم د طاعت نه وروته اگر ک کبیره او صغیره وي دلته د فاسقین نه مراد فسق خروج ده د ایمان نه ځکه فسق
دا دوه قسمه یو اعتقادي وی بل عملی دلته فاسقین نا عملی فاسقین نه دی مراد بلکې اعتقادي ته مراد دي دا رستو آیات پاغي قرینه دا الذين ينقضون عهد الله عهد الله نه توحید وعده مراد ده نو فاسقین سوق دي چې د توحید وعده ماته کړي بدل تفاسقین کې عموم نه ده بلکې مراد تی فسق اعتقادي ده وما يذل به الا الفاسقين نو گمراه کوي پدې مگر اغنا فرمانا چې غید حدود دی ایمان نروتی دیو جن مفسرین معنا کړي الا الفاسقين اي الخارجون عن حدود الايمان چې غید ایمان د حدود نه بار روتی زي باندې